کتلې. نو دا د قرآن خاوندان د الله په نظر کې ډېر د قدر او د عزت دی. د دنیا د خلکو ذهن هم ورکوټې دی، ذهني فیصلې هم کمزوري دي، بدلیږي را بدلیږي. عوامو نه تپوس وکړي چې ستاسو دې کلي کې څوک ښه دی؟ فلانې خان ډېر ښه سړی دی. همدې سړي نه 100 زمانه پس بیا تپوس وکړه، نو همدې به همدقه خان یاد کړي چې دا د ټولو نه خراب. نو کله ورته ښه وایو، کله ورته خراب وایو. ذهني فیصلې کمزورې دي، خو د پیغمبر علیه السلام فیصلې مضبوطې دي. راځئ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس وکړو چې ستاسو په نظر مبارک کې به څوک ښه وي. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فیصله اورئ. وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو ټولو کې د ټولو نه ډېر ښه هغه څوک چې قرآن یې زده که او بل ته یې وښو، نو دا بهترین خلک. نو معلومه شوه چې د ځمکې په مخ د قرآن طالب او د استاذ بهترین خلک دي. په تمام کائنات کې د قرآن طالب او د استاذ دا ښکلي خلک دي. او د دې ښکلي خلکو په باره کې ټول امت ته پیغمبر علیه السلام سفارش کوي، وی اکرموا حملة القرآن. تاسو اکرام وکئ، قدر عزت وکئ د قرآن د خاوندانو. فإن من أكرمهم فقد أكرمني. د دوی اکرام او قدر چې چا وکړه هغه زما قدر وکړه، اکرام یې وکړه. ومن أكرمني فقد أكرم الله. چې زما اکرام یې وکړه د حقیقت کې د الله اکرام وکړه. الله غیرتي بادشاه دی، د چا بدل په ځان نه پرېږدي. ته به د خپل کور کلي، د خپلې علاقې، د طالب، د حافظ، د قاری او د عالم قدر کې. حقیقت کې دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر دی وکړه، الله به تام قدرمن او عزتمن کی. مخکې پیغمبر علیه السلام فرمای الا فلا تنقصوا حقوقهم. خبردار د دوی په حقونو کې درنه کمی ونشي، چې ته عالم ته سپک ونه ګورې، طالب ته سپک ونه ګورې. بعضې بدقسمته بدنصیبه وي چې ټول ورځ په عالمانو پسې او په طالبانو پسې سپکې خبرې کوي. داسې بنده چې دی په عالمانو پسې سپکې خبرې کوي، آخر وخت کې د ده نه الله ایمان واخلي، دی د دنیا نه بی ایمانه لاړ شي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دیوبند استادانو استاد، د پیرانو پیر، صاحب کشف، صاحب کرامت، هغوی لیکلی دي چې داسې بنده مړ شي، تاسو یې جنازه وکئ، قبر کې کېږدئ، مخ وله قبلې ته کې، خاوره پرې واړوئ او خلک واپس شي. نو دغه وخت کې 2 فرشتې راشي، منکر نکیر، او ده ته وایي تا هم نن قبلې ته مخ کړی دی. د قبلې خاوندان خو عالمان او طالبانو، تا خو به هغوی پسې بدې ردې ویلې، نو ستا د هغوی د قبلې سره څه کار دی چې نن دې د هغوی قبلې ته مخ کړی دی؟ واړوه مخ دی، رکشه مخ دی توکه، ستغې سپورې ورته ووایي او مخ ولې د قبلې نه واړئ. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وي که دې یقین نه کېږي نو دا ګز او دا میدان خاوره ترې لر که اوس به یې د توقې مخې د قبلې نه وړېدلی دی. الله مخ قبلې ته لره. علما، طلبا، صلحا، اولیاء الله دا د الله دوستان دي. الله به دوی جنت ته بوځي او عوام به چرته ځي. عوام د دې عالمانو سره مینه کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه. سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. نو د دې عالمانو طالبانو سره مینه محبت لره، که اسم نه د دې محبت د وجې به دوی سره الله یو ځای کوي. ټوله دنیا په یو خړ سیلاب لو ده، تباه و برباد ده. خو دې برباد دنیا کې که ځان زنده باد جوړول غواړي نو پیغمبر علیه السلام طریقه ښولې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي اغدو عالما
نمبر 1 ته عالم جوړ شه نو ته به زنده باد شي، او که عالم نشي نو نمبر 2 او متعلما ته طالب علم جوړ شه نو بیا به هم زنده باد شي، او که نه عالم او نه طالب نو نمبر 3 او مستمعا د دې عالمانو او د طالبانو خبره په مینه اورېدونکي شه د پاره د عمل نو ته به زنده باد شي. د عالم خبره اورېدل کله خو داسې چې بنده د کوره په قصد او اراده را روان شي چې د فلاني مولوي صاحب سره به څو خبرې وکړمه څه به ترې زده کړم ثواب به مې وشي، او کله کله یو بنده دا اراده نه اتفاقا عالم بل ته خبره کوي او دی یې واوري دې کې هم خیر دی. پخوا زمانه کې یو مچیمارو د کبانو ښکار په اراده راووته، سیند غاړې ته لاړ او جالې اچولې د کبان نیسي، خو طالبان د سیند په غاړه ناست دي زوړ سبق زوتی. را طالبان یو بل ته خنسا مشکل څه شی دی؟ وی دا هم نر دی هم ښځه ده. وی که دې مړ شو نو دله به غسل څوک ورکوي؟ نارینه که زنانه که تیمم به وله کېږي. که دې نابالغه مړ شو نو جنازه کې به څه وایو؟ اللهم اجعله لنا که حالنا. که پلار یې مړ شو دله به د هلکانو میراث ورکوو که د جینکو میراث به ورکوو. طالبان زوړ سبق اړی، دې مچیمار اتفاقا خبرې اورېدې، دې کې جال کې یو مزیدار کب راغی چې راپورته یې که ورته یې وکته نو ډېر ښکلی ورته ښکاره شو. وی که په بازار یې خرڅومه خو لږې پیسې کوي، خو که بادشاه له مې تحفه کې یوړه خوشحاله به شي، ډېر انعام به پرې راکړي. جوړ زر زر جمدي یې کب ورسو بادشاه ته، وی ډېر ښکلی کب په لاس راغی تا له مې تحفه کې راوړه. بادشاه حکم وکړه وی 2000 اشرفې دله انعام کې ورکې، د سرو زرو روپۍ اشرفې 2000 یو بوجې کې ورته واچولې وې دا واخله. خوا کې یو کنجوس وزیر ناست و، وی خو له 70 روپۍ به دې ورکړې ده، دونه نه دی خو زه له 70 به دې ورکړې وې. نو 2000 اشرفې خو ډېر شي دی. هغه ورته زه بادشاه یم او له 70 ما سره مناسب نه دي نو ځکه مې 2000 ورکې. نو دا وزیر ورته پسې چل ولې ته اخلم نه واپس؟ وی ځکه هغه شی شوی نه دی. نو وزیر دې مچیمار ته چې مچیماره دا تا چې کم کب راوستی دی نو که دا مذکر وي نو دله مؤنث پکار دی چې جوړه ورسره برابر کو، که دا مؤنث وي دله مذکر پکار دی چې جوړه پوره شي، او که ته وایې چې زه نه پېژنم چې مذکر دی که مؤنث دا شی واپس واله موږ له خپلې پیسې را. نو هغه ورته وایي صاحبه دا خنسا مشکل دی، هم نر غواړي هم ښځه چې څه دی وله پیدا کړه لګي ورسره. باچا په دې جواب ډېر خوشحاله شو، وی یو 2000 وله نور هم ورکې. نو وزیر خو یې چې 2000 ته واپس علم هغه ته 4000 شوې چې بوجې کې ورته 4000 روپۍ واچولې او د داسې بورې راس په اوږه راواړوله، یو روپۍ ته ښکته پرېوته، جوړ زر یې بوجې کېښودله او ښکته شو، روپۍ راواوښته، په لمن یې پاکه کړه او د خولې ته یې نږدې کړې او چپ یې ترې وسته ښکلې کړه. نو دا وزیر ورته په قار شوې بخیله، خو 4000 اشرفۍ دې واخیست دغه ډېرې وې، که دا یو پرېوته نو بل چا به ځان لره اوچته کړې وه. نو دې ورته وایي روپۍ ته په دې حیثیت نه یم راښکته شوی چې دا روپۍ ده، په دې حیثیت چې د باچا سلامت د لاس انعام دی، او په دې حیثیت مې ښکل کړه چې د باچا نوم پې لیکلی ځکه مې ښکل کړه. باچا نور خوشحاله شو، وی یو 2000 نور یې ورکړې. ګوره دې مچیمار د طالبانو خبره لږ ساعت اورېدلې ده، 6000 اشرفۍ ورته میله وشولې. که تا نن د عالمانو د طالبانو خبره په مینه واورېده چې تاله به الله څونه اجر او انعام درکړي. نو د دې عالمانو خبره په مینه اورېدونکي شه او مستمعا نو ته به زنده باد شي، او که نه عالم شوي نه طالب شوي او د اورېدو مقام نه ده نو کم از کم اخري درجه او محبا د دې طالبانو او د عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه نو ته زنده باد. ولا تکن الخامسه، ګورې 5 نه شي، 5مې درجې ته وانه وړې، او که 5مې ته ووړې نو فتهلکه ته به هلاک شي، ته به برباد شي. نو خدای په 4 درجو کې لره او د 5 نمبر نم خدای وساته.
دا 5 نمبر سوک دی ان تبغض العلم و اهله. 5 نمبر اغا دی چی علم سرم بغض دی او عالمان سرم بغض دی. دقا اغا 5 نمبر دی. نو خدایم عالمان کا، خدایم طالبان کا، او د دوی خبره په مینه اوریدون کې کم از کم د دوی سره محبت والا. نو علما اولیاء الله دی، دی به الله جنت ته بوزي. او دا عوام الحمدلله دوی د عالمانو سره مینه کوي، د دې محبت د وجې نه به الله دوی سره یوځای کوي. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي المرء مع من احبه. څنګه دلته په مینه یوځای د قسم الله جنت الفردوس کې یوځای ساته. سبحان ربك رب العزة عما